نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. عزتمنو شیب ابي طالب چې قید نه چې حضور صلی الله علیه وسلم واپس مکې ته راغی نو بیا سفر طائف ته سفر اراده وکړه نو هغه واقعیا په اشعارو چې خپلو اشعارو چې ته بیانوم کلي ته چې راغلو بیا دردونه و ټوکې مسخرې وې او ګپونه و ځای په ځای بې ځایه غیبتونه و خلکو ګمانونه تهمتونه و چا د کږو سترګو نظرونه و پټ له دشمنۍ نصیحتونه و سپینې وې کپړې او تور داغونه و صبر امتحان ازمایښونه و ځوان سره حسد کړي عداوت کوي کوم یې هر کردار مخالفت کوي کله چې معیار ته رسیدی نشي ښکلي صاف کردار ته رسیدی نشي بیا یې په گفتار کې دشمنی واخلي هر ځای په بکواس کردار کوشي واخلي هر چا عزتونه یې ساتلي د عزت ته هر لوري کنځلې وي آدم ثانی یې مجبور کړی و هر د خدای نبی یې مجبور کړی و ښکلی بخاري یې مجبور کړی و احمد حنبلي یې مجبور کړی و هر ځای عالمانو نه نفرت کیږي هرې زمانې کې عداوت کیږي خرې باندې سپاره که جاهلان وي ټول هر ځای به بدنامه عالمان وي ټول هر څوک بلوي پسې ډیوې خپلې ځان نه جوړوي پسې کیسې خپلې دوه رکاته نفل جاهلان وکړي وحې د راتلو په ځان ګمان وکړي دی هم د کلي نه مجبور کړلو ګل یې هم د کلي نه مجبور کړلو زړه یې ور زخمي کړلو ناسور کړلو ځان سره یې واخیستو غلام خپل زید بن حارث و په دې نام خپل لاړلو طائف په لور سفر کوي هغه غافلانو ته خبر کوي دریو سردارانو ته نظر کوي قوم کې مشرانو ته خبر کوي دین نه غافلانو ته خبر کوي مستو جاهلانو ته خبر کوي یو ورته غوسه شو ځوابونه کړي ښځې غوندې داسې پیغورونه کړي صرف الله تا نه پیغمبر جوړ کړو دومره ډیر مخلوق کې معتبر جوړ کړو دوم وایي الله ته بل څوک نه وللو تا نه خو دنیا کې به ډیر ښه وللو دوم وایي الله ته بل څوک نه وللو تا نه خو دنیا کې به ډیر ښه وللو دریم وایي زه تا سره کلام نه کړم نفي یا اثبات ستا د پیغام نه کړم دوو حالتونه به خالی نه یې یا به یې جالي یا به جالي نه یې ته که یې رښتونی رسالت نه وي د دې په انکار کې مصیبت نه وي یا به دروغجن یې په دعوې خپلې نه کوم بیا تا سره کیسې خپلې کله چې مایوس له سردارانو شو فکر کې د عامو کافرانو شو ټول د ګل خبرو نه انکار کوي کفر او عناد باندې اصرار کوي کلي لوفران یې ورپسې کړله واړه حرامیان یې ورپسې کړله ګل باندې د کاڼو سنګباري کوي دې ښکلي مهمان دا نوازي کوي څوک ورپسې ټوکې مسخرې کوي تاړو پړکول دي او نارې کوي ډکې له وینو نه نالاین شولې ستړې دردونو نه رجلاین شولې کېناستو په ځمکه له دردونو نه هغه د لوفرو اوازونو نه یو ظالم په زوره را اوچت کړلو بیا یې پرې د کاڼو جوړ افت کړلو لاړلو یو باغ د انګورانو کې باغ د یو کافر و کافرانو کې هغه کافر زړه باندې ستومان شلو هغه کافر زړه باندې ستومانه شو ګل باندې له هر لوري مهربانه شو باغ وای د اوګبه او شیبه وللو دواړه چې زامن د ربیعه وللو دوی سره عداس و نصرانی غلام نین و نه راغلی پردیسی غلام ور یې دې غلام ته انګوران کړلو خوښ یې پرې غمجن مسافران کړلو ویې ویل عداسه غریبان ښکاري وینې ورنه درومي لوی زخمیان ښکاري کله چې حضور پرې بسم الله کړله حضرت عداس لوی واویلا کړله ویلې خدای قسم چې دا خبرې خو دغه علاقې نه دي اترې خو ما ته دا کلام الهي ښکاري دې علاقې نه دي پردیسي ښکاري ګل ورنه د کور کلي پوښتنې کړي کوم دین باندې اوسې ګویژنې کړي حضرت عداس ورته ځواب کوي نین و نه راغلی یم خطاب کوي اوهو د یونس ابن متا کلي ډېر و په خدای ګران نبی الله کلي ګل مې ورته داسې حوالې کوي مینه محبت سره کیسې کوي حضرت عداس ورته حیرانه شو کله چې خبر له دې بیانه شو
تا ته د یونس ابن متا ګوره څنګه معلومات تی او رشته ګوره ګل مې ورته وایي بای جان مې و خدای لو پیغمبر و په ما ګران مې و زه هم پیغمبر یم رسالت سره ګډه مو مقصد دی او محنت سره دغسې خبرو اورېدنه وه حضرت عداس را پرېدنه وه ګل په قدمو پرېوتېدنه وه لاسو او د پښو یې چپېدنه وه هلته مالکان په غوغا شولو وایي مونږ عداس لاړو ګمراه شولو کله چې واپس ورته عداس راځي دواړه مالکان په بکواس راځي وایي ای عداسه ستا د ناس وي مړ شې ځمکې خاورې په تا پاس وي ولې دې تعظیم د پردیسي وکړو پرېوتلې پښو کې اجنبي وکړو ولې د عداسه احترام وکړو سر او لاس د چپ کړلو اکرام وکړو ویې ویل آقا زما خبر واوره نشته په دنیا زما خبر واوره نشته په دنیا زما خبر واوره نشته بل بهتر په دې دنیا کې څوک دنه معتبر په دې دنیا کې څوک دواړو بیا عداس ته افسوسونه کړل داسې ورته ویل او توسونه کړل خپل دین نه عداسه چې ګمراه نشي دې په هر دین پاسه چې ګمراه نشي زید یې ټول زخمونه ورصفا کړلو بیا یې بد دعا ترې مطالبه کړلو ویلې ظالمان دي ډېر ظلمونه کړي حق نه روګردان تجاوزونه کړي ګل مې ورته داسې ځوابونه کړي خدای به مسلمان دي دوی نسلونه کړي بیا د هدایت ورته دعا کوي مینا محبت ورته دعا کوي وایي خدای پاکه جاهلان دي ټول حق نه نابینا دي روګردان دي ټول بیا خپل مولا ته په ګیلو شلو زاړي پاک الله ته په ګیلو شلو وایي پاک ربه ډېر بې وسه یم څوک مې امداد نه کوي بې کسه یم ته پروردګار د کمزور وال ته زمونږ غمخوار د کمزور وال تا زه حواله کړم ظالمانو ته مخ یې رانه جوړ کړو کافرانو ته ما نه طاقتورو دښمنانو ته زه یې کړم بې قدره اجنبیانو ته یا الله چې ته له ما خفه نشې زه یم خوشحاله ته غوسه نشې نه مې چا پروا شته نه پروا لرم ستا چې حفاظت وي او وفا لرم داسې خپل محبوب سره ګیلې کوي سترګې دې ښکته رابطې کوي دغه محبت خواږه وختونه وي دلته د حبیب محبوب رازونه وي دلته مینه جوش کوي موجونه وي دلته عشق اثر کوي خوندونه وي دلته اسویلی وي او اورونه وي اوښکې وي جولۍ وي بارانونه وي سیرې ګریوانو ته پته نه لګي دلته بیا دردو ته پته نه لګي دلته چې مهربانه معشوقه لري ځان بکړي قربانه معشوقه لري شان قهاري په جوش کې راغلو عشق جباری په جوش کې راغلو ولې دې نن وکړله ګیله حبیب ستا به شي ارزونه ټول پوره حبیب عشق نن بې تبه شوی خفه حبیب درغله بس تا ته فریخته حبیب دوی که په تا وکړله جفا حبیب ما دې هم کوله تماشا حبیب واړه ظالمان به کړم فنا حبیب نام نشان بیا نه وي په دنیا حبیب هر طرف ته ستا به شي چرچا حبیب ته به بیا خپله کړې دعا حبیب هر طرف ته ستا به شي چرچا حبیب ته بیا خپله کړې تماشا حبیب راغې جبرائیل خپل سلام سره عرض یې وکړو دا رنګې پیغام سره خدای دې تا خبرې او د قوم واړه واورېدلې ټولې نوم په نوم واړه غرو فریخته ما سره راغلې ده ستا خدمت دپاره رابللې ده حکم به دې تاوي بیا یې وګوره واړه به فناوي بیا یې وګوره غرونه به یو بل سره ټکره کړي ما ته هر کافر له به کپره کړي نه حضور دغه ځوابونه کړي خدای به مسلمان د دوی نسلونه کړي هغه به د خدای عبادتونه کړي ښکلي به نفلونه او لمنځونه کړي دغه و احسان حقیقي اخلاق خلاص له تکلف پیغمبري اخلاق وکړي ظالمان به افسوسونه بیا او به موږي واړه خپل لاسونه بیا ګل سره د ترو به کړي ارمانونه بیا واړه مجرمان به کړي سوچونه بیا ولې مو شیطان سره دوستي کړله هغه فلانکي خان سره دوستي کړله راغې نصیحت ورنه ړانده کړلو ښکلی هدایت ورنه ړانده کړلو واخیستل امداد نه مو لاسونه بیا دغسې ګمراه کوي خویونه بیا ګلوال خو یو سوال د هدایت لولو مینه وزاري ولله منت لولو اصل غمخواري ولله محنت لولو ګټه د دنیا او آخرت لولو دوی سره اخلاص او صداقت لولو
حضرت انسان باندې مهنت تللو، نه خو ظلم زور او نه طاقت تللو، دوی نه امید د خپل عزت تللو، داسې کبرجنو وال عادت تللو، دغه یې بازۍ ولله غیرت تللو، داسې میلمنو باندې جرأت تللو، ګل باندې احسانه یو قیامت تللو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.